الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. عزیزانو زمونږ د درس موضوع د رد الالحاد او د نن درس عنوان دی د یورپ چې کوم معاشي نظام دی او د دوی کوم اصطلاحات دي د هغې وضاحت کوو. لکه تاسو به دا نومونه اورېدلي وي چې لکه دا سوشلیزم دی، دا سیکولریزم دی، دا کمونیزم دی، دا ماډرنیزم دی، دا لیبرلیزم دی. او افغانستان کې ورته خلقین او پرچمین وایي، کمونستان ورته وایي. دا خلک دي. نو سوشلیزم یو څو تعریفات موږ ذکر کړي دي او دا چا ایجاد کړي دي، د هغې وضاحت هم درته کوو. سیکولریزم چا ایجاد کړی دی؟ سوشلیزم چې دی د دې ایجاد کوونکی کارل مارکس دی. دا په 1818 کې پیدا شوی دی. د مذهب په لحاظ سره دا ملحد و، دا د جرمني و، او دا په 1883 کې دا مړ شوی دی. دی وایي دا سوشلیزم یو اقتصادي نظام دی. مطلب دا دی چې څومره پیداوار کېږي هغه د شخصي ملکیت په ځای باندې د حکومت په ملکیت کې ګرځي. د هر یو فرد ملکیت دومره حده پورې تسلیموي څومره چې د انسان ضرورت وي. دویم تعریف دا دی چې کار د خپل استعداد مطابق کوه. څومره چې د استعداد وي مطابق او اجرت د خپل اندازې مطابق کله. د سیکولریزم اصطلاح اول د برطانیا جارج جیکوب په نوم باندې یو کس ته تیر شوی دی. په 1851 کې د دا اصطلاح استعمال کړه او د دې لپاره استعمال کړه چې د چرچ او ریاست د جدا کولو لپاره دغه یو د سیکولریزم اصطلاح استعمال کړه. نو سیکولر په اصل کې د ریاست او د مذهب په منځ د تفریق یو نوم دی. وجه دا ده چې سیکولریزم ټول اجتماعي معاملات په انساني عقل سره د حل کولو کوشش کوي. د دنیا اکثره مذاهب مثلا مسیحیت، یهودیت، هندومت وغیره چې څه هم ردي دا د سیکولریزم په مخ کې ناکام شوي دي. او د دې دوه وجې دي. اوله وجه دا ده چې سیکولریزم طبقې په لاس کې د ریاست قوت دی، او دویم دا چې په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تیرولو اصول نشته دی. لکه یهودیان دي، که عیسایان دي، او که هندوان دي، او که بتمت والا دي، دوی سره د ژوند تیرولو اصول نشته. د دوی دین دوی ته د اصول دین نه دي بیان کړي، اصول ورته نه دي بیان کړي. او دې سره یو بل اصطلاح هم ده لکه کمونیزم سیاسی نظام دی، او سوشلیزم دا معاشي نظام دی. او اسلام الحمدلله اسلام د دې مقابله کې چې نن سبا چې سیکولریزم دی دا چې زیات د چانه خطره خوري هغه اسلام دی. ولی اسلام یو مکمل نظام دی، اسلام یو معاشي نظام دی، اسلام یو مکمل نظام حیات دی چې د دې معاشي نظام خپل اصول دي چې د هغې بنیاد قرآن کریم، احادیث مبارکه او د فقه قواعد دي. الحمدلله زمونږ د فقه قواعد دا امر دي چې زمونږ کتابونه دې ډک دي. الحمدلله څوک چې نه مني هغه هم پړاوي. غیر مقلدین دوی منیم نه، خو بیا هم الحمدلله د دوی په مدارسو کې زمونږ کتابونه پړاولی کېږي. د فقه اصول زمونږ د نظام دا زمونږ کتاب البیوع چې د امام بخاري رحمت الله علیه چې په خپل کتاب کې ذکر کړی صحیح البخاري کې، داسې د زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه، امام یوسف رحمت الله علیه دا شانته کې زمونږ چې سامره د بیوع سره تعلق ساتي دا د اقتصادي نظام یو مکمل زمونږ ډانچه موجوده ده. داسې نظام په یو دا کې نشته، اقتصادي نظام په یو مذهب او په یو ملک کې نشته کم چې اسلام سره دی. ولی د اسلام بنیادی اصول کې دا دي چې سود حرام دی او په دې نورو ټولو نظامونو کې سود چلیږي او د دوی بنیاد په سود روان دی.
زمنګ په نظام کې قمار جواری دا حرامه ده، په نورو نظامونو کې دا جایز ده. حکومت ته ټیکس ورکوه د جواری اډه کولا وکړه. زمنګ په نظام غیرر دوکا دا حرامه ده، په نورو کې دا جایز ده. هغه چې څه په طریقه باندې کې سیکولر سوشلیزم دی وایي چې په څه طریقې سره ته خپل کاروبار کې زیادت کولای شي، که چاله دوکي ورګي او بس کې نن سبا دوی دا کمپنۍ نه راوخ کې د انلاین بزنس په نوم باندې د مسلمانانو د دوکا کولو لپاره. دا د سوشلیزم هغه بنیاد دی. د دوی په نسبت باندې نچکاری چې دا جایز ده. نچکاری مطلب دا ده چې ته قومي ورثه خرڅ کی، قومي سيزونه خرڅ کې، لکه ته ډیم خرڅ کې، ته بجلی خرڅ کې، ته قانون خرڅ کې، ته ځنګلونه خرڅ کې. دا د ټول قوم دی. اسلام د دینه منع کړی دی. یو واقع ده ترمذی شریف دا ذکر کړی ده. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی چې دا د مال کې دا کان دی، دا ما ترکا. نبی علیہ السلام ولور کو. نو بیا بل صحابي راغی ورته چې دا الله رسول دین کو ټول مسلمانانو ضرورت دی. هغه راوخت، هغه ته واپس واغستو. نو د دې حدیث نه معلومات کیږي چې د مسلمانانو چې څومره اجتماعي سيزونه یې د خرڅول دا جایز نه دي، او د یورپ په سوشلیزم او په دې نظامونو کې دا جایز دي. د اسلام امتیازات ډیر زیات دي. په موږ په دې کتاب کې تقریبا 30 خبرې ذکر کړې دي چې هغه د نورو نه مختلف دي. نو راځو د سیکولر او سوشلیزم وضاحت ته ان شاء الله او د اسلام نظام باندې به بل درس کوو، به تاسو واورئ. نو کمونیزم چې دا یو سیاسی نظام دی او سوشلیزم دا معاشي نظام دی. دا خبره یاد ساتئ. او د کمونیزم دغه چې دی آغاز سکړه د په 1917 کې لیلن کړه د په روس کې د په 1914 یا تقریبا 1917 پورې غالب ګمان دی یا 14-15 کې 1914 15 یا 17 پورې د کمونیست حکومت بنیاد کې خودو. او د دوی عقاید او افکار دي چې په ماده باندې به ایمان لري. دوی سوي کمونستان سوي دوی وایي چې په ماده به ایمان لري، ما بعد طبيعت سيزونه سونه چې دی هغه نه به انکار کوي. دوی په دین او مذهب باندې مکمل پابندي ولګوله او الحاد خور کو او د خاندانی نظام خاتمه وکړه. ذاتی ملکیتونه د خلکو نه قبضه کړل، د خلکو او د اخلاق خاتمه کول دوی وکړو. دوی وی انسان چې څون خپل لذت حاصلول شي حاصل لګي، بل څوک یې منی کول نه شي. په کمونیزم او سوشلیزم کې څه بنیادی فرق نشته. ولی اصول د ذرایع د پیداوار دا قومي ملکیت ګرځي دوانه د دوانو په نظام. البته کمونیزم سیاسی نظام دی او سوشلیزم معاشي نظام دی. د بل تعریف داسې هم راځي د سیکولریزم معنا د مذهب د قید نه آزاد ژوند تیرول. د سیکولریزم زمانہ ده د مذهب د قید نه آزاد ژوند تیرول. او د سیکولریزم دا نظریه ده چې د حکومت او عوامو د اخلاق او تعلق به صرف دنیاوي امور سره وي، مذهب ته پدې کې څه دخل اندازي نشته لري. دغه شانته کې دې سره یو فلسفه بلم ده چې د ماډرنیزم فلسفه ورته وي. نو دا د 19مې صدۍ کې پیدا شوې ده او د دې شاخونه دي مساوات، لذت پرستی او داسې نور. دوی وایي انسان آزاد دی. دینه پاس بل یو فلسفه هم ده، مابعد جدیدیت فلسفه ورته وایي یا پوسټ ماډرنیزم ورته وایي. دوی وایي چې دا ماډرنیزم هم څه اصول لري او مذهب هم څه اصول لري. دا دواړه صحیح نه دي. دا جدیده فلسفه چې ده دا د 2000 نه وروسته ایجاد شوې ده. د پوسټ ماډرنیزم وایي. بالکل دا جدیده دی. وایي یاره نه سیکولریزم منو نه سم نه منو، بس موږ نه مذهب منو نه سیکولر منو، بس دا موږ سيو بس انسان آزاد دی چې سی خوخه د جناور غوندګي ژوند دی تیری. د سیکولر دا د کوم نظریات ولا خلق دي د موږ مسلمانانو کې چې کوم سیکولر دي د دې وضاحت تاسو ته کو چې مسلمانان ملکونو کې دوی موجود دي، اکثر مسلمانان دي او ځان له سیکولر وي. نو د دې اوسو خبر وضاحت تاسو ته کو. دوی خو په الله باندې د ایمان داوا کوي او دوی وایي چې مذهب جدا سیز دی او دنیا جدا سیز دی. دوی سوي دوی خو په الله باندې وایي چې زمونږ ایمان راوړی دی، خو دوی د مذهب او د دنیا په منځ کې څه کوي؟ دوی وایي دنیا جدا سیز دی او مذهب جدا سیز دی. دغه شان کې دوی د هم جنس پرستی قائل دي.
او د دې لپاره دوی قانون جوړ کړی دی او دوی دا شیزونه خوښوي. دغه شانته کې دوی وایي چې دین ته او په سیاسي امورو کې حصہ نه ورکړي ځکه چې بس د دین تعلق د سیاست سره نشته دی او بس دا د دې خلکو خبرې دي. دغه شانته کې په دنیاوي امورو کې به عقل ته ترجیح ورکړي په نقل سره لکه احادیث قرآن کریم مبارکات داس د فقه قواعد نه دوی دا موږ نه مونږ بس په عقل به خبره کې عقل ته به ترجیح ورکړي. دوی وایي چې د دین او د دنیا د تمدن دا د دین به د دنیا سره سوي دا به د دین به جدا وي او دنیا به جدا وي. دوی وایي دا انسان چې څومره ترقی وکړله یورپ چې څونه ترقی وکړه دا د سیکولریزم د برکته کړی دا ولی د په خپل باندې سیکولر دي. د دوی په نظم باندې اخلاق صرف دا دي چې ازادي مساوات او ترقی پورې محدود دي. بس دوی وایي چې دومره بس انسان هغه ښه اخلاق والا دی چې دا ښه آزاد دی او ښه د مساواتو والا دی او ښه ترقی وکړي. دغه شانتګي دوی په مذهب باندې اعتراض کوي چې مذهب ته ترقی د لپاره خنډ دی. دا مذهب لري کوي چې دا زمونږ څه شی وشي ترقی وشي. حالانکه مذهب خو ته د ژوند تیرولو اصول ښودلي دي. الحمدلله د اسلام په پاک ژوند کې د بیت الخلا نه واله تر د بیت الله پورې تا ته دعاګانې تا ته ټول اصول ښودلي دي چې ژوند به څنګه تیرې واده به څنګه کې مړی راشي څنګه به ژوند تیرې میلمه سره به څنګه ملاویږي د خپل بدن د صفایي خیال به څنګه ساتي د حیواناتو باندې برهم کې د حیواناتو باندې کې تا ته وضاحت کړی د اسلام خدا سي پاک دین دی. او دوی وایي مذهب چې دا د دنیا د ترقۍ لپاره وي رکاوټ دی. او دوی په تعلیمي ادارو کې د یورپ تقلید کوي لکه د موسیقي نه ډمتوب او داسې زونه کوي. او دوی وایي چې زمونږ په دې تعلیمي ادارو کې داسې زونه دي فعال وي. او دغه شانته کې دوی د یورپي طرز او معاشري په شان باندې څنګه چې په یورپ کې کم فکری سیزونه موجود دي سینماګانې او دغه شانته کې د نور مرکزونه دي د دوی د عیاشانو لپاره کلبونه نو دا د دې ځکه د مسلمانانو ملکونو کې دوی هم کوشش کوي چې دغه شیزونه دوی جوړ کړي. دوی دا هم وایي چې د یورپ په شان کې د معاشري ژوند جوړ شي د یورپ د معاشري په شان چې د مذهب هیڅ پابندي پکې نه وي. خپل خواغه د په مذهب باندې عمل کوي او کنه کوي. او دا خلک په ځان ته ماډرنیزم وایي ماډرن ځان ته وایي خيار ځان ته وایي. او دا وایي چې موږ د دنیا په تعلیماتو د دین په تعلیماتو د ټول نه خپويګو ابوجګر رحمت الله علیه د الله دا بیان متاسو مورید لغه وی چې دا پړه لیکه غلط دی بنګ ته جاهلان وي او ځان ته پړه لیکه وي. دغه سیکولر دغه بنیاد دی د دې خلکو. او د فقه اکثر مسائل او قواعد باندې اعتراضات کوي او د اسلام په اړه کې څه کوي د شبهات پیدا کولو نه کار اخلي. دا د دوی یو خاص بنیادی مسله دا چې دوی زمنګ د فقهي مسائل او قواعد په ذریعہ سره د خپل ځان لپاره نه په حاصلوي او په اسلام کې څه کوي شک او شبهات کوي. دغه شان د دین د اسلام چې څومره شبهې دي کاغه دعوت او تبلیغ دی کاغه جهاد دی کاغه تصوف دی کاغه مدارس دي کداغه شان د هر یو شوبې سره تعلق په خودوي څه کوي او څومره د اسلام کتابونه دي نو دوی کوشش کوي چې دوی دا بدنام کړي. او دغه شان د په مسلمانانو باندې داسې تهمتونه لګوي دوی دهشتګرد دي دوی تنگ نظر دي دوی جاهل دي وغیرہ وغیرہ. دا د سیکولر هغه ذهني تربیت داسې شوی دی چې په مسلمانانو د اعتراضات کوي. او دغه شان داخله چې کوم سیکولر نظریه والا دي دوی همیشه د کفارو سره دوستی کوي. دوی د کفارو د کافرو د دوستۍ قائل دي. او دغه شان دغه دوی دین ته هیڅ اهمیت نه ورکوي په دې امورو کې. حالانکه اسلام منع کړی دا چې تاسو به د کافر سره دوستی نه کوئ د يهودو عیسایانو سره به يهوديان دوستی نه کوئ. او نبی علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. دا يهوديان او عیسایان ته نه راځي کېږي حتی تتبع ملتهم تر څو پورې چې دوی د ملت تابعداري ونه کړي. نو مسلمان نه بس راځي ځان له مسلمانانو وي او بیا هم دوی د دې کفارو سره د روغې جوړې او دوی سره دوستیان ساتي. دوی همیشه د یورپ د لپاره کارم کوي اگر که په دې کې د مذهب سپکاوی ولونه کی. او دوی د دینی مرکزونو او خدماتو کوشش کوي چې دوی څه په طریقې سره دا بدنام کړي. او دوی دغه شان د حزو د زنانو
په شرعي حجاب پورې دوی لوبې او ټوکې کوي. دوی وایي تاسو خلک مریخ ته ورسېدل، ساینس مریخ ته ورسېدو، سپوږمۍ ته ورسېدل او تاسو اوس هم دغه زړې خبرې کوئ. دوی کوشش کوي چې زنانه د کور نه راوباسي او دوی دپاره د هر ممکن وسایلو نه دوی کار اخلي. دې دپاره دوی سوشل میډیا استعمالوي، دغه شانتګي کانفرنسونه کوي، دې دپاره جلسې او جلوسونه وباسي او دغه شانتګي د دوی دا نهي هم ده چې دوی د کفار چې څومره په مسلمانانو باندې ظلم وکړي نو دوی څه کوي؟ دوی د کفارو اسم مذمت نه بیانوي او د دوی دا نهي هم ده چې کله معمولي غونډه کې یو واقع وشي نو د دوی دا ذهن او دا کوشش وشي دا مسلمانانو ګوره دا مولا کړی دی. دوی د اسلام د بدنامولو هغه یوه حربم نه پرېږدي او دغه شانتګي په شرعي مسایلو کې بې علمه بحث کوي، مناظرې کوي، د ځان نه فتواګانې ورکوي او کومه فتوا چې د خواهشاتو او د عقیدې نه خلاف وي نو کوشش کوي چې هغه رد کړي. او د علماء کرامو چې کومې فتواګانې ورکړې وي، چې کومې مستندې فتواګانې دي هغه دوی څه کوي؟ دوی رد کوي، دا موږ نه منو. او دغه شانتګي دا سیکولر چې دي د مخکینی تمدن لکه فرعونیت شو، دا څومره چې مخکې ادیان تیر شوي دي باطله، دوی کوشش کوي چې د دې آثار قدیمه دا وایي چې موږ د دوی مقدساتو څه کوو؟ احترام لرو. نو دا خبرې دا د سیکولر ذهن والا خبرې دي. دغه شانتګي دوی دا وایي چې دا دین چې دی دا مصیبت دی، نعوذ بالله، او الله رب العزت چې دی دا انسان د لذتونو محروم کړی دی او انسان ته مرګ راولي، حدود جاری کوي، نور سخت سزاګانې ورکوي. نو دا ګوره دا هغه د دوی د الحاد ذهن دی چې دوی داسې خبرې کوي او دوی دا هم نظریه ساتي چې زمونږ په نظم باندې هو افضل او مبذول اوچت مقام والا او ښکته مقام والا دا په اعتبار د دین سره دی. ځکه الله رب العزت فرمایي چې زه ستاسو شکلونو ته او ستاسو مالونو ته نه ګورم، ولکن ينظر الى قلوبکم، زه ستاسو زړونو ته ګورم چې ستاسو زړه کې څه دی. دوی څه وایي؟ انسان، دوی وایي انسانیت د ټولو نه لویه مذهب دی. دوی وایي د افضلیت معیار دا دین نه دی بلکې ژبه ده، وطن دی، قوم دی. دوی وایي چې د ټولو نه اوچت هغه انسان دی چې څوک وطن ته زیات خدمت وکړي. دوی د دین او د جنس په بنیاد باندې د انسانانو په منځ کې د فرق قائل نه دي. دوی وایي تقوا د افضلیت د پاره سم معیار نه دی، حالکه تقوا د هر یو چیز د پاره معیار الله ګرځولې دی. دغه شانتګي دوی د هر یو چیز تایید کوي کوم چې د شریعت نه مخالف وي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دغه د دوی د جهاد په ضد هر یو حربه استعمالوي چې یاره د جهاد د بدنامولو کوشش کوي چې جهاد دوی وایي دا دهشتګردي ده، مسلمانان دهشتګردي کوي، مسلمانان دا جنگ چې دی دا دهشتګردي ده، مختلف نومونه دې دپاره استعمالوي. دغه شانتګي دوی د ښځو او د سړو د میراث متعلق دوی وایي چې د ښځې سره ظلم دی او تعداد د زوجاتو په باره کې دوی وایي چې څنګه سړی 4 ښځې کولی شي نو ښځې له پکار دی چې 4 خاوندان وکړي. او دغه شانتګي د سود په حرمت باندې دوی رد کوي. دوی وایي سود پکې لا ولې حرام دی. تاسو وکړه داسې. نو دغه یو څو وضاحتونه چې موږ تاسو ته وکړل چې دغه خبرې د سیکولر ذهن والا دي او د دوی دغه بیان کو تعریفات د الله موږ وکړو چې سیکولر او سوشلیزم، لیبرلیزم، ماډرنیزم، کمونیزم نو دا چا ایجاد کړی دی او د دې مکمل تاسو ته وضاحت وشو. نو کوشش تاسو داسې کوئ دا درس وګورئ شو. زما خو زړه و چې یاره دې کې د اسلام معاشي نظام هم بیان کړم، خو هغه خو به بیا ډېر وګورئ چې انشاءالله به بیا په بل بیان کې تاسو ته ریکارډ کړم. نو ستاسو نه دا هیله او تمنا ده چې تاسو دا درسونه مخکې شیر کوئ چې نور مسلمانان هم د دې نه استفاده وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.